الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سورہ مدثر شروع کو. مدثر څنګه چې آئے کی شخصیت د جناب محمد رسول الله اجاگر کاو او هغه تاسو ته خودو نو دې کوم شخصیت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دغه وجدل تم دا چې ملاقات شوه د جبرئیل سره پیغمبر خو باندې تبر راغلی دا او کور ته راځي او خزی الکبرى ته وایي چې دسرونی دسرونی صادر را باندې واچوي صادر را باندې واچوي. دا کومه جامه چې په بدن باندې د انسان لګي نو هغې ته په عربی کې شعار وایي او کومه جامه چې د جامې د پاسه ته اچوي نو هغې ته دسار وایي. پیغمبر خوا فرمایل که نه چې کله به د انصارو صفت کو نو الانصار شعاری والناس دساری. وی انصار زما لاندې جامه ده چې کومه په بدن پرته او باقی خلک دا زما صادر دی کوم چې د کمیس ته پاسه سړی اچوي. نو دا معنا ده چې ځان په صادر کې را غونډون کیا ستا د خپو د غځولو او تا په ځان په صادر کې رانغښتلو ورځې تېرې شوې ستا د آرام ورځې نورې نشته تا ته خو ډېره لویه ذمهداري حواله ده. قم فانذر پورته شه پیغمبره فانذر الناس خلک ویروه د الله د عذاب نه او وربک فکبر او خالص ته خپل روی خدای لوی بیان کا. الله اکبر فقط خدای دی بل الله بل اکبر نشته. د الله رب العزت مقابله کې چې دا څومره اشیاء دي مخلوقات دي ټول دا ټولونه الله لوی دی. الله اکبر معنا دا ده الله اکبر من کل شیء وثيابک فطهر او جامې ستا چې دي په طهر پاکې کدې لرا جامې پاکې ساته. دا مشرکان چې ورو دا مردارو غسل به پې لازم شو لامبل به نه اودس پې نه وچو دا لنګي به هم په میتیازو ګنده و پرتوک به او لنګ به هم په میتیازو ګنده و. نو مشرکان د سخاوالي سره مخامخ نو الله پیغمبر ته وایي وثيابک فطهر ته خپلې جامې پاکې ساته پاکې ځکه د مانځه دپاره د بدن پاکول د جنابت په صورت کې او د اندامونو خاصو د وضو چې تا باندې اودس لازم نه وي چې غسل لازم نه وي نو بیا اودس کول پکار دي. جامې پاکې مکان پاکو دا ټول به پاک پاکي. والرجز فاهجر او گندگی پهجر پریدا. نو د رجز الرجزو اصل کی گندگی ته وای دلته ته مراد بت پرستی دا ذکر بت پرستی نه زیات گنده شی بل نشته. نو اما دغه چې کوم دی والرجز هر چی بت پرستی دا چې دا تیاره گندگی دا فهجر همیشه شپه پرې خودو د دې باندې. ترجمه ولیکم چې همیشه شر دی په پرې خودو باندې. پیغمبران پیدایشي لحاظ سره د شرک او د کفر نه متنفر وي. هغې الله د عقیدې د شرک نه ساتلي. نو څنګه ورته وایي چې پرېږده په دغه دا بت پرستۍ لره بت پرستي خو پیغمبر خوا کړې نه ده نو څنګه یې پرېږدي. یعنې همیشه شر دی په پرېښودو چې د ابتدا د وړوکوالي نه څنګه پرېښې ده نو دقسې اوس هم پرېږده مې کوه. او دی مثال وی داسې لکه مومن چې وای اهدنا الصراط المستقیم سپینګری مومن دی او الله ته ما ته سیده لار وښایه
نو په شپېته کاله او اویا کې درته ونه ښودله اوس ته غواړې نو معنا دا ده چې اهدینا الصراط المستقیم ای زمونږ ربه ټینګ که مونږ په لار برابره باندې ټینګ که ټینګ که دا معنا ده یو پې خو خطرار وخت ده دشمن دی را سره خطرناک لګولی فریبناک دشمن دی خطرناک دشمن دی نه ښکاري راته چې د کوم طرف نه راله راځي نو ربه ستا د ذات په وجه باندې پناه غواړم تېنه بس ته مې په هدایت همیشه کا او دی وجې نه عبدالله بن مسعود د صحابو تعریف کوي نو وایي چې واعمقها علما د جوور علم خاوندان وابرها قلوبا د نیک کړنو خاوندانو واقلها تکلفا نو بیا وایي من استنا فقد استنا بمن قدمات که څوک په چا پسې روانېږي نو په دې مړو پسې د روان شي بیا وایي مړو نه مې مراد دا قطعو بطعو مړي نه دي اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوا مرګرو پسې روان شي نو دا ځکه او دا درته ولې ویم چې پرې مړو پسې روان شي صحابو پسې عبدالله صاحب دې ټکي لپاره مې دا حدیث وي دا مخکې تاسو ته ویلی و فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه په ژوندي باندې د دې خبرې بروسه نشته چې دی سار مسلمان یو ماښام دی بل طرف ته تلی او ماښام دی مسلمان یو سار دی بل ته طرف دې وجې نه د الله بندګانو په ځان باندې به داسې اعتماد نه کوئ ځان به الله ته سپارئ بس خدایا خطرناک دشمن سره زمونږ مخامختیا ده د دې دشمن نه الله تعالی ته مونږ وساته تاسو ته ما خبره کړې وه چې یو استاد یو طالب العلم نه تپوس کوو چې ته دغه کې دا په لار باندې ځې او یو ګډبۍ او دغسې یو خطرناک سپی نو ته به په دې لار څنګه تېرېږې نو هغه ویل زه به چېرته کوته ګورم او لرګی به ګورم هغه ویل دا خبره خو به ډېره اوږدې چېرته لرګی به رسوي یعنې کوم ځای کې به لرګی ګورې نورې طریقې ویل دا ټولې بېکاره دي خو که دې په ځای ته دغې ګډبت آواز وکړي چې او د ګډو خاونده او د سپي خاونده دا سپی دې لږ ونیسه وایي د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دقه معنا ده چې موږ الله ته وایو چې الله ستا را خطرناک سپی ابلیس دی که نه ستا په ذات ته پناه غواړو نو پرې سټ وله خپه کېده چې موږ ترې خلاص دا یې معنا ولا تمنن تستكثر ولا تمنن ته احسان مکوا یعنی چاته ورکول دونه مکوا تستكثر چې ته ډېر ګڼې ایا لکه دا خو مې ډېر زیات یې وکړو دونه ورکول خو نو پکار نو ولا تمنن تستكثر یا دا چې ته احسان مکوا چې ته زیاتهی بیا په خلکو باندې څنګه به زیاتهی دا مې درکړي او دا مې درکړي دي ولربک فاصبر او خالص خپل رب د پاره صبر کوا فاذا نقر في الناقور کلا وای واذا نقر في الناقور کله چې پوک وهل شي په شپېلۍ کې اصل کې نقرا دا نقر نه دی او نقر په عربی کې تیز آواز ته وایي نو دا شپېلۍ آواز به معمولي نه وي ګورې دا به هم ډېر تیز وي فاذا نقر في الناقور کله چې آواز پورته کړی شي پوک وهلی شي په شپېلۍ کې فذلک یومئذ پس دا ورځ چې کومه نه فذلک یومئذ دا هغه ورځ ده یا فذلک یوم دا یو ورځ ده یوم عسیر ډېره سخته علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر نه وی آسانه دا ورځ به په کافر باندې انتهایی ګرانه او آسانه بني او دې نه صفا معلومه شوه چې علی الکافرین ټکی ولګاو
نو په مومن باندې به آسانه وي. څونه به آسانه نو د حدیث نه به تپوس وکړو. جناب رسول الله حدیث کې وایي دومره به آسانه لکه یو مومن چې فرض مونځ کوي 2 ساعت. بس دا 50,000 کاله ورځ به داسې تېره شي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوسر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. دا ولید زوی د مغیره کوم چې پرونه غلس ناکار صفتونه قرآن داغه ذکر کړو اکه یادو. ولید یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات وای ولید زوی د مغیره راغی وګه کې خود قرآن واوریدو. سوچ وکړو چې دا مونږ په ګډوډ سره دا خو انسانی خبرې نه دي. لاړ د قریشو غټ مجلس دی هغې کې ورته وایي تاسو دته لیونی وایئ دی محمد ته تاسو مجنون وایئ. لیونی خو داسې خبرې نه کوي. لیونی خو جامې نه ځان شلی. لیونی خو ګډې وډې وایي او بیا ورته وایي چې تاسو ورته دروغجن وایئ نو د 40 کاله چې بری کلي کې تیر کړي دي تاسو چېرته دروغ او تجربه پې کړې ویل نه. او تپوسونه ډېر وکړه. بیا ورته ولید وایي چې زه درته صفا خبره کوم چې دا قرآن نه شعر دی نه جادو دی نه ابترا ده نه دروغ دي نو هغې څه شی دي. بس دغه کور ته لاړ. مجلس والا ویل چې یاره زمونږ مشر بس یاره صابي شو چېرته دې سړي ورته رسایي کړې ده. دا اوس هم دا خلک په ډالرو مالرو پیسو باندې دا جګړې مګړې دي که نه نو دا چېرته دې سړي ابو جهل ناست دی. ویل ولې هلکه دونه پریشانه شوئ؟ ویل د دې سړي څه به څه کوه خو رانه واوړېده. ویل دا زما ذمهداري ده. دا هم د بنو مخزوم قبیلې دی دا یې تر کېږي. ویل زه پیشه او دی پیشه. دا ډېر لوی مکار و د ابو جهل. دی لاړو د تره دې دغه ته یې رسې ځان داسې هغه د دغه چرګوټی یې ځان ساس کو ځان یې ورته ماما خورۍ کو نږدې شو ورته ځان یې په ژړا که. هلکه ولې ژاړې؟ ویل ولې به نه ژاړم چې تره مې اوس په بل طرف باندې روان دی او ویل داسې راته ښکاري چې څه لالچ ته دې محمد درکړی دی او زما دا خیال دی چې د هغه زیاتي ډوډۍ پسې چېرته ګرځي کس. هغه ویل الله دې غر کا زه خو په عربو کې او په قریشو کې ټول نه مالدار یم او د محمد ملګري غریبانان خو چې کوم نه ځان ډوډۍ نه مومي زه به د هغې زیاتي ډوډۍ څه وخورم
نو ویل ورشه قوم هلته څه خبرې کوي؟ ویل قوم څه وایي؟ بس چې دی دغه شوی دی. به دی راغی دغه ته، چې راغی خلکو ترې نه تپوس وکړو څنګه چل دی؟ نو دا ثم فکره داسې سوچ یې وکړو وقدر او یو خبرې اندازه کړه ځان سره. قرآن ورته خیرې کوي فقتل کیف قدره، پس دې دې مړ شي څه ناکاره اندازې ولګوله. او بیا ورته مکرر خیرې کوي ثم قتل کیف قدره، دې دې ووجلی شي څنګه ناکاره ته اندازې ولګوله. ثم نظره، بیا دې مجلس ټولو ته راسې وکاته. ثم نظره ثم عبس، بیا را تندی را تریو کو و بصرانو دا خې دا تندی را تینګ او دا داړې داسې چینګې را ویستې. او ثم ادبر واستکبره، بیا یې شا کړله او ځان یې غټ وګاڼه. فقال وی ویلې ان هذا الا سحر یوسر، زه اوس پوه شوم چې دا قرآن نه دی مګر دا جادو دی. یوسر چې دا د نورو جادوګرانو نقل شوی دی، د نورو جادوګرانو. او ان هذا الا قول البشر، دا قرآن د انسان وینا ده. دا نو قرآن دته خیرې وکړې، موندلې لارې و د اسلام ولاړ. بیا ابو جهل ځان سره بیا جهنمی کو. نو وایي اوس یې آیاتونو ته ګورې درته ترجمه کوم. ذرني پرېږده لره ومن خلقتو وحیدا، او هغه سړی چې پیدا کړی دی ما ځان لا. دته به وحید قریش وایو، په قریشو کې یکتا انسان دی. او نور بنیاد خو تاسو ته معلوم دی که نه چې دا شپنکیز وي. او دته به ریحانة قریش خلکو وایو، دا د قریشو کشمالی دی. نو چې پیسې در سره جیب کې شرنګ کوي هر سړی به په مرسته ننګ کوي که نه، خبره ده که نه. ده کې څه چلو؟ په دې یهودو او په امریکا کې څه چل دی؟ د جهنم خشاک دی، خشاک. خو ډالر یې ورسره دي نو هر سړی پوجه کوي. دقسې د دم خلکو دې پیسو د وجې نه پوجه کوله او کشمالی ورته ویو. وجعلت له مالا ممدودا، ګرځولی دی موږ د ده دپاره یو مال، خور اور مال دی، خور اور تجارت دی. د ده په طائف کې یو باغ و او ډېر لوی باغ و د مختلفو میوو، او هغې به همیشه میوې کولې او د هغې پیداوار به دله راته و بنین شهودا، او ګرځولي د دپاره موږ زامن شهودا حاضر هر وخت. مالدار سړی و، نه زامن یې په سفر باندې نه لېږل د تجارتونو دپاره، نوکرو دپاره یې نه لېږله، ټول یې ځان سره په کلي کې په مکه کې ساتلي وو. 10 زامن یو 10. دا د خالد رضی الله عنه پلار دی که نه، ولید. دا مسکین دی. 3 زامن مسلمانان شوي دي، 3. خالد صاحب دی خو تاسو پیژنئ، دویم هشام دی، یو دریم بلم دی، پای کې اختلاف دی په نومونو کې. ومهدت له تمهیدا، او ما زه لار همواروم دته، لار هموارول د نیولو دپاره. ثم یطمع ان ازید، بیا دې ما نه راته مساتي الله وایي چې زه به دله دې نه زیات څه ورکم. کله چرته نشي کېدی. بس دا د باندې به دې نه وروستو تنزل راځي. ولې؟ انه کان لآیاتنا عنیدا، دې د آیاتونو زمونږ دپاره مخالف. عنید هغه چاته وایي چې یو شی وپېژني حق دی او نه مني، دې د دانسته نه منل د حق. سأرحقه سعودا، زر ده چې دی به موږ وخېجو او مجبوره به په خېجولو باندې سعودا، هغه غر ته په جهنم کې، په جهنم کې یو غر دی هغې ته سعود وایي. نو په هغې باندې به دی موږ وخېجو، او هغه داسې دی چې هغه بلکل هموار دی، د هموار ګډ په شانتې دی چې لاسونه او خپې لګی نو هم پرې نشي ټینګېدلی.
نو دی باغې ته نشي ختلی او چې لاندې لاړ شي نو تاترین د جهنم آخري حصې ته به لاړ شي. او صعود دا روایتو کې راغلي چې دا اور غر دی په جهنم کې او انتهایی بلندی والا دی او دا کفار به الله مجبور کړي شابه دې خېږي او چې ورخیږي لاسونه او د اخبار سبه سوځي او اور به پې لګېدلی او دا ځنه چې خطا شي نو جهنم قعر او بنیاد ته به ورسېږي. انه فکر دی خبیث سوچ وکړه وقدر اندازې ولګوله فقتلا پس مړ دي شي کیف قدر سناکار اندازې لګوله ثم قتلا بیا ویما او دی وجلی شي کیف قدر سناکار اندازې ولګوله ثم نظر فی وجوه القوم بیا وکتل د خلکو دی مخونو ته ثم عبسا بیا تندې کوت ورته وایي که نه بیا تندې ګونجي که وبصرا او خی ځان چې کوم خی را ګونجي که دونه را ګونجي که چې دا داړې یې ښکاره کړې خپلې بصره دې ته وایي چې دا خوله موازه کړي او دا داړې راوباسي یعنی انتهایی بدنمای که ځان ثم ادبر بیا یې شا کړه حق ته واستکبر او ځان یې غټو ګاڼه د حق نه فقال بی ویلی ان هذا الا سحر یوسر نه دی دا قرآن مگر جادو نقل شوی ان هذا الا قول البشر نه دی دا قرآن مگر وینا د انسان دا. الله وی سأسلیه سقر زردا چې دننه بکو دی منګه سقر تا جهنم تا یخ جهنم ته به دننه کو وما ادراک ما سقر سشي پوه کړی تا لره چې سقر څه شی دی لا تبقي ولا تذر دا هغه جهنم دی هغه اور دی چې نه پرېږدا تبقي نه پرېږدي چې کوم دی نه پرېږدي غوښې او پوستکو لره ولا تذر او نه پرېږدي غوښه او پوستکې او هډوکو له هغه هډوکې هم سیزي لواحة للبشر د دې یو ترجمه دا ده لواحة پړکېدونکې به وي للبشر انسانانو ته د لرې ځای نه به پړکېږي څونه نو د 500 سال د 1000 سال په مزل باندې به لرې کفارو ته پړکېږي داسې او د لواحة للبشر دا هم معنا ده چې ایستونکې ده سرمنې د انسان لره د انسان نه سرمن وباسي علیها 19 په دې جهنم باندې 18 فرشتې دي د دې داروغګان 18 دي 18 نه 19 دي 19 19 دا اسمانی کتابونو کې دا خبره ټولو کې متفقه ده چې دا 19 دي. اوس قریشانو چې دا واورېده نو ابو جهل راغی او وی ویلې چې هلکه دا ابو کبشا دا محمد منګه یری چې په جهنم باندې 19 فرشتې مقرر دي نو په داسې تاسو کې داسې څوک نشته مونږ خو ډېر ګڼیو سل کسان به تاسو د یوې فرشتې مقابله ونه کوي چې الله هم جهنم ته واچوي تاسو به د هغه فرشتو لاس تاو کوئ او چابیانې به ترې والئ او ځان ته به ور لرې کوئ ورو بوځئ. ابوالاشج په دې کې دی ابوالاشج ورته وایي دا پکې غټ پهلوان و ده په دې مجلس کې ویلې ویل پرېږده ته ویل دا ټول قریش د 2 انتظام وکوي او باقي د 19 مقابله به زه وکړم باقي د 19 مقابله به زه وکړم. الله فرمایي وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة نه دي ګرځولي منګه داروغګان د اور مګر فرشتې دي. اوس دا یو کم شلي ویلي که نه دا یو کم ویلي وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا نه دی ګرځولی موږ شمېر د دې 19 مګر دا اختبار او امتحان دی دا کسان دپاره چې کافران دي. کافران خو په یو ازمایش کې پرېوتل اوس به دا خبرې کوي چې مقابله به یې څنګه کوو او بل طرف ته یهود نصارا پرې پوه شو ځکه هغوی څه په تورات او په انجیل کې 19 دي
ولیستيقن الذين اوتوا الكتاب، دې لپاره چې یقین وکړي کسان چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی، وازداد الذين آمنوا ایمانا، او زیات کی مؤمنان، زیات کیا کسان چې مؤمنان دي هغوی لره ایمان خپل لره. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب، او دا چې شک ونکي اهل کتاب والمؤمنون او مؤمنان. وليقول الذين في قلوبهم مرض، نو دې لپاره چې وایي کسان چې په ړوندای کې بیماري د نفاق ده، او والکافرون او وایي کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا، څه شی اراده کړی الله پرې نورلسو باندې په اعتبار د مثال سره چې نورلس فرشتې پې مقرر دي. کذلک یضل الله من یشاء، دقسې ګمراه کوي الله چاته چې خوښه شي، ویهدي من یشاء، خونه کوي چاته خوښه شي. وما یعلم جنود ربک الا هو، نه پېژني پوجونه د پروردګار ستا مګر الله یې پېژني. دا د الله یو پوج پر دنیا باندې الله را خطا کړی دی. دا دنیا پرستی په دنیا کې په کوټو کې دننه کړي وو، دا دونه موده هغه خوږه دنیا هغې نه څه ساس کړه ورته، اگر چې خلکو ته پکې ښه پوره شی میلاو شو، پوهېږئ په دې باندې ښه پوره شی میلاو شو. 25 लाख روپۍ په یو بیمار لګولي دي. نو اوس چې کوم وزیر صاحب زمونږ بیان ورکړه که نه، 25 लाख روپۍ په یو بیمار باندې لګولي، او 1500 ارب روپۍ میلاو شوې، 1500 ارب روپۍ. او چې هغه ته تپوس وکړه د سپریم کورټ های جج، نو ویل چې موږ له جواب راکړئ چې 15 لکه روپۍ په یو بیمار لګولي. ښه، وليقول الذين في قلوبهم مرض، نو وای دا دې دپاره وکذلک یضل الله من یشاء، دقسې ګمراه کوي الله چاته چې د الله خوښه شي، ویهدي من یشاء، او خونه کوي هغه چاته چې د الله خوښه شي. او نه پېژني پوجونه د رب ستا مګر الله یې پېژني. که یو بله دچکی ورکړم دا هر څه به پرېږدي. وما هي الا ذکرى للبشر، نه دی وما هي نه دی دا مگر پنه او نصیحت دی د پاره د انسانانو. څوک؟ دا وحی، دا کتاب دا د انسانانو د پاره ذکر دی. کله د سنو پکار والقمر، قسم می دی په سپومۍ باندې، واللیل، او قسم می دی په شپه، اذا ادبره، کله چې دا شپه شاکي، کله چې دا شپه شاکي یعنی خپله هغه تیاره راغونډه کي او په ختمېدو شي. والصبح اذا تنفس، او قسم می دی په سبا باندې، اذا تنفس، اذا اظهر، کله چې دا رڼا کی. انها یقینا دا چې دا جهنم لاحد الکبر، دا یو دغه لوی دواهي او دغه لوی مصائب او مصیبتونو نه دی. نذیرا للبشر، يرونکې د انسانانو لره، لمن شاء منکم، دا هغه چا چې خوښه شي ستاسو نه، ان یتقدم، چې وړاندې شي نیکو ته، او یتأخر، یا رستو شي د نیکو نه. کل نفس بما کسبت رهینة، هر یو تن با بما کسبت، پاگې چې کسب کړی دی بن بی داګې سرګاڼه بی. کم سړي چې څه کړي دي د هغې سره به بندي، او د الله دربار ته به یې دقسې راوړي په خپله اوږه باندې. الا اصحاب الیمین، مگر خلاص والا خلق به د شرم نه الله ساتلی وي. دا خلاص والا خلق څوک دی چې عمل نامه ورته په خلاص میلاو شوې ده. فی جنات، ایبا اصحاب الیمین په جنت کې، یتساءلون عن المجرمین، تپوس به کوي د یو بل نه په باره د نافرمانو کې. جنت کې به ناستي د غمونو نه به خلاص شوي، اوس به پردي غمونه چاڼئ چې پلانې کاکا څه شو، پلانې ماما څه شو، او بیا به برای راست هغې نه تپوس کوي. ما سلککم فی سقر، څه شي دننه کړی تاسو لره په سقر کې، یعنی په جهنم کې، په یخ جهنم کې. قالوا لم نکو من المصلین، جهنمیانو نه به جنتیان تپوس کوي چې تاسو جنت ته د جهنم ته څه شي راوستي یئ، کوم عملو، کوم عقیده وه، کوم معیشت او معاشرتو چې تاسو د هغې په نتیجه کې هلته راغلی. نو څلور جوابونه
جهنمیان ورکوي. الله موږ ته قرآن کې څوارلسنیم سوه کاله مخکې رالیږلي دي چې دا تخاصم او جګړه به د اهل نار او د مسلمانانو منځ کې به را مسکوري. قالو به وایي جهنمیان لم نکو من المصلین، لم نکو نو منګه مونځ کوونکي، موږ مونځ نه کوو. پته ولګي دا چې جهنم ته به بېلمازه ځي، موږ مونځ نه کوو. نو ذکر د مونځ دی مراد تینا حقوق د الله دي. نو معنا دا ده چې موږ د الله حقونه نه ادا کول. نو پته ولګي دا چې جهنم ته به څوک ځي چې څوک د الله حقونه نه ادا کوي. ولم نکون او دا او چې مونږ نه کوي جهنم ته به ځي، او چې مونځ کوي نو قرآن ورته خیرې کوي. فویل للمصلین، هلاکت دی مونځګزارو له. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. هغه مونځګزار چې د خپل مانځه نه ناخبره دي، د مونځ ټیم تېرېږي ته پته نشته، مونځ کوي په دې نه پوهېږي څه ویم، ولاړ په مانځه دی او په زړه کې پټی او کټی دی، دکان دی او بل شی دی او بل شی دی. دې ته قرآن خیري کړي داسې مونځګزارو ته. دویم جواب ورکوي ولم نکو نطعم المسکین، او ولم نکو نو منګه نطعم المسکین چې خوراک هم ورکړی وی مسکین لره، موږ مسکین ته خوراک هم ورکړی. د دې معنا دا شوه چې موږ د الله د بندګانو حقونه نو ادا کړي. ذکر د خاص دی مراد عام، موږ د الله د بندګانو حقونه نو ادا کړي. نو پته ولګي دا جهنم ته به څوک ځي چې د الله د بندګانو حقونه نه ادا کوي. څوک به ځي چې د الله حقونه نه ادا کوي. وکنا نخوض مع الخائضین، او منګه دننه کېدلو به منګه چې کوم دی د باطل پرستو سره د هغوی په باطلو کې. خوض وایي الدخول فی الباطل، په باطلو بیکاره خبرو کې دننه کېدل ته خوض وایي. نو جهنمیان به وایي موږ به دننه کېدلو سره د دننه کېدونکو نه په غلطو خبرو کې، د اسلام خلاف میټینګ به و، د شریعت خلاف به و، د نیکۍ خلاف به و، موږ به پای کې شامل. وکنا نکذب بیوم الدین، او موږ نسبت د دروغ هم کوو ورځې د قیامت ته. موږ ویلې قیامت نشته، د اعمالو حساب کتاب نشته، بیا دواره ژوند نشته، چې مړ شو نو کیسه خلاصه شوه. او بیا دا بدقسمتي وه چې دا څلور غټ ګناهونه من کول، څلور چې ټول نه لویه ګناه پکې انکار دی دا قیامت نه. حتی اتانا الیقین، حتی چې راغی موږ ته مرګ. نو دا څلور غټ ګناهونه هم کول او مرګ راته دغه ګناهونو کې راغی، نو ځکه جهنم ته رالو. که نه یار څومره ګناه چې سړی وکړي او توبه ترې وباسي نو الله یې معاف کوي. فما تنفعهم شفاعة الشافعین، فما تنفعهم فیده به ورنکي دوی ته سپارش د سپارشیانو. دې کفارو ته فیده سپارش د سپارشیانو نه ورکوي. سپارش خو به د ګناهګارانو مسلمانانو دپاره زموږ د عقایدو کتابونو لیکلي، او هغه سپارش به هم د الله په اجازت باندې، بغیر د اجازت هم څوک سپارش نشي کولی. وما لهم عن التذکرة معرضین، څه شوي دي خلکو لره عن التذکرة چې د دې یاداشت نه یعنې د قرآن نه معرضون مخړونکي دي. تذکرې نه مراد قرآن دی. کأنهم حمر مستنفره، گویا کہ ته به وایي دا د قرآن نه تښتېدونکي خره دي، مستنفرتون تریدلي دي. دا هغه تریدلي خره دي فرت من قسوره چې تیښته یې کړې ده د زمري نه. قسوره زمري ته وایي. دا ځنګلي خره چې دا چې کله
دی راښکاره شي زمری نو هغې لکۍ په ځان باندې راواړی او داسې منډې کي د کفارو د قرآن د معرضینو داسې مثال دی لکه د دغه خرو چې اوتریږي د زمري نه دا لا څه کوي بل یرید کل امرئ منهم بلکې اراده کوي هر یو د دې مشرکانو نه ان یؤتا صحفا منشره چې ورد کړی شي درته هغه صحیفې خورې ورې هر یو چټۍ غواړي یا الله طرف چټۍ راشي ما ته چې دا محمد دی پیغمبر دی دا قرآن دی کتاب دی دا ومنه زه به ومنم کلا داسې نه وه پکار بل لا یخافون الاخره اصل وجه دا ده چې دوی نه یریږي د آخرت نه کلا داسې نه وه پکار انه تذکره دا قرآن خو وعظ او نصیحت دی ومن شاء ذکره و د چا خوښ شي نو پند واخلي وما یذکرون الا ان یشاء الله او نشي دوی وما یذکرون دوی پند نشي حاصلولی مګر هغه چې د الله خوښه شي و اهل التقوى الله اهل د دې دی چې د ده نه یره وکړی شي و اهل المغفره او الله لایق دی د دې چې د نه بخشش وغوښتلی شي بسم الله الرحمن الرحیم